نو د نبوت د اعلان نورستو او کله چې دعوت شروع شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مختلف قسم تکلیفات هغه د کافرانو د طرف نه رسیدل اغي اول پدې ششو پنځ کیو چیر د دې سړي تکذیب بمنګ په کم طریقه باندې کوم ځکه عام طور باندې چې د سړي تکذیب کیږي نو خلک په بازي پروپاګاندا جوړي په بازي مختلف قسم خبري جوړي چې دا کوي دا کوي دا کوي حضور صلی الله علیه وسلم سیرت داغي مخې ته چې دې سټکو چې په دنیا کې په پیدایش نه ول دی وخت پوری دروغ نه دی ویلي د چرته کنزل نه دی کړي او د دې نه دا چرته چا سره وحل ټکول نه دی کړي د دنه بمنګه د خلک څنګه بځونه کو د دې لپاره باغو مختلف حربي استعمالولې چې یو په موږ بل ویډیو په تیر کلاس کې چې دو شکایت وکړو حضرت ابو طالب صاحب ته او ابو طالب صاحب ته وی چیرې ته د خپل وراره چې انده منه کړي باندې خبره کو دینه بعد بیا دوی ته کله پته ولګی دا چې اوس په د حج موقع ده او دا خلک د اطرافونه به حج لجدان در براتلو حج چې کنه د حضرت ابراهیم علیه السلام د زمانه نه راغله دا حجونه چې انده شروع شوي دي د خانه کعبه تعمیر د تاسو ته ویل شوی چې ټول اول حضرت ادم علیه السلام چې کله الله پاک دنیا ته راوستو ټول اول نه کور هغه ان اول بیت وضع للناس الا الذي ببکه مبارکا چې ټول اول نه کور خو بیت الله شریف جوړ شوی دی او مستقل تور باندې حج چې کنه دا چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام د بیت الله شریف د تعمیر نه چنده وزګار شول نو الله پاک هغه حکم نازل کو چې واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق چې د دې خلکو ته اعلان وکا چې دا خلک په هر قسم حالات کې کدو د سفر قابلی جو په سوارلې باندې درځي او کنه په کمزوري اوخ باندې راځي په هر قسم دا باندې راځي په دوه باندې حج د بیت الله شریف فرض دی دو دی راځي نو دا حج خو د هغه وخت نو دا خلک به د حج په موقع باندې د مختلف اطرافونه د دنیا د مختلف علاقونه دا براتل حج له نو د کافرانو سره دا فکر پیدا شو چې مونږ خو د خبرو نه نه هر څنګه چې دي خو مونږ لکه او ته پته و چې دا حق دي خو مونږ نه منو او د ضد د وجنه د عینات د وجنه خدا نور خلک کړي دي خبره مني نو په دې باندې به اثر وکړي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق هغه د چې هغه بل کړه چا سره خبري وکړلې نو بیا به سړي ودا ویل چې رزه د سره بیا میلاو شوي دا په خبرو کې دا په انداز کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پتلو راتلو کې پای کې د یو کشش الله پاک خوذل وځي چې د الله پاک رسول او په ټول دنیا کې د ټول نه بهتر انسان اول بنو چې الله پاک د ازمکه اسمانونو د سجدي د حضور صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک د وجنه جندا پیدا کړی نو دو سره دا فکر پیدا شو چې دا خلک حج لرازي نو دو بمنګ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خبرې نه څنګه اړو نو دې لپاره دو مختلف چلنه دا مشورې شروع کړلې په دغه کافرانو کې د ټول نه معمر او مشر کافر چې کوم دا غرم ولید ابن مغیره د حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ پلارو لکه خالد ابن ولید کنه نو دا ولید ابن مغیره خاله دینن دا ټول دغه راغل کم چې د قریش او سردارانو او مشرانو او دورال او دی ولید ابن مغیره ته وي چې تا ته پته ده چې د حج موقع چې روانه ده د حج مقرره روانه ده او دا خلک به حج لرازي نو کدا خلک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملاو شي او پیغمبر علیه الصلاه والسلام خو بچل چا سره به ملاوي دو ناغه ورته د دین خبره ته انده ورته رسوله د اسلام خبره ورته رسوله نو دې به اوس خلکو دا خبرې کوي نو دا خلک په د باندې ایمان راوړي چې ایمان راوړي نو موږ ته به خطر روغ شي نو څه چل وکړو نو دی ولید ابن مغیره تاسو په ځین کې څه خبره ده چې تاسو دا ماته وای دا غینه بعد به تاسو ته خبر وکم نو دی کافرانو کې یو کافر دا خبر وکړه چې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نعوذ بالله دا کاهن دی کاهن دې ته ویل کېږي چې د غیب یو خبر ورکی یو خبر د غیب ورکی د غیب نه دا معلوم کړي یو لس خبر وسره ځان نوري ملګری کی نو یو خبر خو رښتیا او دا نوري خبر دې دا غلطي نو دی ولید ابن مغیره چې دا خبر خو صحیح نه ده ځکه چې ما کاهن چې دا وستل لري او کاهنت مال وستل لري او د کاهنانو خبرې دي سني او کته خلکو ته دا خبر وکړي په وادو ته کې اخته غره ها یکه تاسو خلکو ته دا خبره وکړي کنه چې دا کاهن دی او خلک د سره یو دوه خبرې وکړي نو زمون باندې به الټا خلک چې دا غلط ګمان کوي دا خبره بنه کو چې کاهن دی ځکه د کاهنت خبرې مال چې دا راځي جو بیا یو کس په کې دا مشوره وکړه چې مونږ وایو چې دا پاگل دی ونه دی
نو پیغمبر د ولید ابن مغیره وی چې نه دا خبرم صحیح نه ده ځکه چې لیونیان د څه خبرې نه کوي کومه خلکو ته وی چې دا لیونه ده نو که خلک د سره میلاو شي د دې انداز ته ګوري د دې خبرو اترو ته ګوري د دې اخلاق ته ګوري نو موږ په 2 سکند کې چې انده به موږ د روزنان بشو او دا خبر هم نه ده صحیح جو بازو پکې وی چې دا موږ به چې دا شاعر ده او دې بس د شعرونو دا خبرې زده کړې دي او دې دا وای چې نه دا خو شاعر هم نه ده ځکه چې د شعر چې څومره اقسامونه دي نو ټول اقسام چې دا ماته یاد دي خو د دې چې کم کلام پیش کړي نو هغه د شعر نه ډیر زیات اوچت دی او دا شعر هم نشي کېدای نو که څوک دا کلام ووري نو بیا به هم خلک وایي چې دا شاعر هونه دی نو بیا به زموږ منسوبه چې کم ده نو دا به غلط شي چې بیا یو پکې چې موږ وایو چې دا جادوګر دی نو ولید وی چرنا جادوګر هم نه ده ځکه چې لکه مال جادوګران ډېر سیلدري دي هغه کې څومره چې جادوګران دي هغه ټول لکه بس دسترګو هغه دای کوي نظر بندي د خلکو کوي او داغه چالاکی دی چې نه خپل جادو چلای او حضور صلی الله علیه وسلم د سینه ده نو کچر ته خلکو دا ولیدو نو بیا با دا خبره به هم زمون غلط شي نو ټول یې زمون خدا خبر وي وستو وایي چې سبو وایو د سوچ او فکر کوو او د ډیر سوچ او فکر نه ورستو دوی چې موږ به خلکو ته وایو چې دا ساحر دی جادوګر دی او دا کلام چې دی دا سحر دی وای لکه څنګه چې ساحر هغه په خلکو باندې تعویذونه کوي سحر او جادو کوي داغي دوجنه د خزي او د خاوند په منځ کې تفریق راولي داغي دوجنه د پلار او د بچو په منځ کې تفریق راولي داغي دوجنه د رور او د خور په منځ کې تفریق راولي دا پیغمبر کې دا خبره صادقيږي ولی دغه چې چا به ایمان راوړو نو هغه به مسلمان شو او دا نور کول واره چې کوم ورور به او خور به او پلار به هغه کافر پاتې شو نو د مسلمان به د کافر سره بیا رهن سه نه خو جدا او مسلمان به د کافر نه جدا اوسېدو نو که خاطر به د خاوند نه جدا شو او که خاوند د خزینه به جدا شو کپلارو د زوینه به جدا شو یو دا خبره چې دا بمنګ وایو او ټول په دې باندې اتفاق وکړو او په کله چې د حج موسم راغی نو خلک د مکی چې کوم مشرکان او کافرانو ناغه ټول د مکی مشرک د مکی پلارو کې جنن دا کینول او خلکو ته پیدا وی چې تاسو مکی ته ځئ او تاسو حج لځئ خو ال د ګوره یو ساحر را وتل لري هغه پلار د زوینه جدا کوي او زوی د پلار نه جدا کوي چې څوک دا خبره اومني ناغه بي دینګي تاسو ګوره چې دا خبره ونه منئ او دا خبره الله پاک په قران مجید کې ذکر کړی دا د ولید ابن مغیره داغي بدواله الله پاک قران مجید کې ذکر کړی دی ذرنی ومن خلقت وحیدا وای تاسو پرې د مها کس چې منګه پیدا کړی دی یوازې د دې څو کنه چې د پلار نور زامنو ولید یوازو وجعلت له مالا ممدودا موږ له ډیر مالونه ورکړل الله پاک خپل احسانات په لور شباري پس داګه نه بیا خبرو کوي چې ډیر مال ولا موږ ورکړو وبنین شهودا زامن یو ورکړو او زامن ولې زامن ورکړو چې داګي کار روزګار هغه په علاقه باندې او په کلی باندې د خپل پلار خدمت ته د مور خدمت ته دا وزګارو او بیا الله پاک فرمایي انه فکر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر چې دی انسان د سوچ او فکر وکړي په دې باره کې او به اندازو لګولا فقتل كيف قدر وې دې تباکړه شي د څنګه اندازو لګولا او بیا الله پاک مې ثم قتل كيف قدر بیا دې تباکړه شي د څنګه اندازو لګولا ثم نظر د دې سری خلکو ته وکتل ثم عبس وبصر بیا تندې تریو کو او د سيزان خفه کو ثم ادبر واستكبر او به دې شاته مخ کو تکبر وکړو فقال ان هذا الا سحر يؤثر چې دمو دا چې دا نه دی مګر دا سحر دی چې دا نقل کړل شوی دی دا سحر دی چې نقل کړل دی سيصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر مې کې آیتونه نور هم دي چې دی سيصليه سقر پر الله پاک آیتونه د بارے کې په دې مقام نازل کړل د دې ولید ابن مغیره مبارک چې دې الله تعالی برباد کی چې دې یو کلام چې هغه انسان وای او انسان وای چې ما اوریدل په دنیا کې هر انسان چې کنه دا مړیږي او په یو کتاب دی یو پیر وای دو پیر وای په درېم پیر باندې سوال نه پیدا کیږي چې دا کتاب چاته ویل او په سلورم پیر خو د سر نه نشویلې یک ډیر چې کنه د لسو پیرونو خو سره څوک سویل نشي کته یو پیر یو کتاب وګوري کنه ته یادوم نه په درېم پیر باندې ته ګوري ته مړه د ماسوم قتل دی خدا د قران مجید خصوصیت ته چې څومره ته دا وي دومره به الله پاک چې انسان کله ختم کی کنه دوباره د الف لام میم نه جندا شروع کړي دا نو چې ما ختم کو جو بس خبره ختم شو پسو کې په نظر وي کوشش کوي چې په حفظ مو ویلې په حفظ وي کوشش کوي چې ما بس مخ کو ویلې
ها دا او دا قران مجید چې کله دې کسان واوریدو ناغي دې قران مجید مبارک دا اندازو لګولا د دې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک دا اندازو لګولا چې دا خو ساحر دی او دا خو جادوګر دی او دا قران د چې کم پیش کوي دا خو سحر دی او جادو دی د دې په ذریعہ سره خلق غرقي کی تباہ کیږي دادو د حجاجو د رکاوهل لپاره چې نه دا فیصله وکړي دا او دی کې دو کامیابون شو خلکو دا خبر ورکوله خو د دو چې کم منصوبه جوړ کړله نو پای کې دون وشو لګنه چې خلکو ته پته ولګیدل بهر اطراف وته چې دسی یو کس راغلی دی واغه د نبوت خبر اتره کوي او هغه مخکینی دینونو چې کم پیغمبران دي داغي متعلق خبرې اترې کوي نو دا وګون ته دا خبر ورسېدله او چې کم دو د مسلمانانو خلاف د الله پاک د حضور صلی الله علیه وسلم خلاف چې دا منصوبه جوړولې الله پاک هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د حضور د صحابه کرامو او داغي د ملګرو د حضور صلی الله علیه وسلم د ملګرو په حق کې چې دا فیصله چې دا وکړي بل د دې دعوت د رکاوهل د پانه مختلف قسم د سیرت کتابونه دي او په هر ځای کې لکه څومره لایبرریان چې ناغي د سیرت دغه ته پورشن چې نه په ډیر زیاتی او مختلف قسم خبره خلکو چې دا لیکلي دي خدایي ټولو خلاصه چې کنه د دولس قسمه خبرې دي چې د ټولو خلاصه ده چې د کافرانو د دین د رکاوهل لپاره چې څومره کوششونه کړو هغه ټول دولس څه دي او دا ځکه موږ بیانو کنه چې لکه موږ سیرت وایو د حضور صلی الله علیه وسلم نو دې لپاره موږ دا نه وایو چې موږ د تاریخ معلوم شي دغه تاریخ په مختلف کتابونو کې جندا لیکل شوی دی په مختلف کتابونو کې جندا لیکل شوی دی او هر چا په مختلف انداز باندې جندا سیرت دا لیکل دی او کچرته یو سړی د ورځې لس غنټه مطالعه کوي کنه اوسم چې یو کال پورې بده سیرت مطالعه چندا مخلص نه کی خو دا سیرت مونږ چې وایو زمونږ د سیرت تو نبی صلی الله علیه وسلم د ویلو مقصد هغه دی چې مونږ د حضور صلی الله علیه وسلم ژوندۍ ته وګورو او مونږ دا وګورو د نمونې په تور باندې چې حضور صلی الله علیه وسلم چې کم صحابه کرام تیار کړو هغه لپاره هغه کوم ژوندۍ مقرر کړی و ایا موږ په هغه ژوندۍ کې باندې روان یو کنه زګه دین د چې زمونږ نه फायदा چې موږ عام خلکو ته رسي زمونږ د دین نه اوبه حل رسي چې کله زموږ په ژوندۍ کې دا دین دا تبدیلی راولي کله زموږ په ژوندۍ کې دین تبدیلی نه راوستي کنه او موږ اسی د دین هغه دا کو روح زموږ په دین کې نه نو بیا د هغه دین نه بل انسان ته جنده फायदा نه رسي زمونږ د دین نه زمونږ د ایمان نه زمونږ د اسلام نه بل مسلمان ته او بهر ملک ته او کافر ته حل فائدہ رسی چې کله د اسلام هغه روح زمونږ کې موجودي د دین هغه روح په من کې موجودي ګور یو د سیس شکل له یو د سیس روح دی لکه مونږه مار چې نه کنه مار د مونږ د کم کربوغي شریف مفتی صاحب چې ناګي اکثر دا پر خپل کتابونو کې او په خپل وعظونو کې اکثر دا خبره کوي وی لکه یو مار دی او یو د مار شکل دی یو دا پلاستیکی مارونه نه کنه هغه تاسو دا په خپل دای کېږي په خپل سوچ او فکر کې او څوک هغه دربړ عمل ته مرتا ته راوړي کنه اته دوی کې سړی په لاول کې وېریږي چې دا عمر راغی خو چې کله ورته پته ولګي چې لکه دا خو مار نه دا خو د مار شکل دی نو بیا هغه واړه چې نه یو طرف ته ولي او بل طرف ته ولي او بل طرف ته ولي ځکه چې دا مار نه دی بلکې د مار شکل دی وایي دی نو دا او چې کله یو انسان مار ویني کنه نو د چې کم کیفیت راځي د چې کم حالات راځي هغه د مار د شکل په لیدو باندې راځي دیو نه بیا ماشومان داګی نه ریږي یو طرف ته ولي بل طرف ته ولي د قشانت زمونږ دین دی چې نن غومنګ د دین هغه جامه غوستلی دا و دین به مونږ کې نشته رہے دین چې صحابه کرامو چې کم دینو او کم دین چې حضور صلی الله علیه وسلم راوړو نه زموږ په زندګو کې نشته رہے دیو جن خلق فائدہ هم زمونږ نه اخلي منګ چرته کافر د رسنو شوې چې لکه ته زموږ پښه دي ځکه چې کم مسلمان دي د دوکه کوي د خیر سره د دروغ وای د غیبت کوي د پردې مال وਹੀ الکه د خپل مور د خپل پلار د خپل خور رور حق وسره د ترور حق وسره هغه نه ور کوي او د وې چې مسلمان نو د مسلمان خو دې و دې په شکل او صورت سره مسلمان دی په دې کې د اسلام هغه روح جنده نشته دی دین چې صحابه کرام په وخت ترقی کوله د حضور صلی الله علیه وسلم په ژوندۍ کې هغه ترقی کوله دا هغه اصل معیار او اصل وجه دا و چې لکه هغه په
حقیقت د اسلام هغه ته نصیب شو، حقیقت د ایمان هغه ته نصیب شو. ځکه زموږ په دین کې او په دین کې فرق دی. چې کله حضور صلی الله علیه وسلم صحابه کرام باندې مهنت شروع کو چې د اسلام غروح د ایمان غروح د دو ژوندۍ ته د دو زړه ته کوشي د دو دماغ ته کوشي، نو په دې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مختلف قسم تکلیفونه چې نن دا راغلي دا غي ټول خلاصہ چې کم د سیرت د کتابونو کم معلومه شوی دا نورم ډیر شي دي، خو موږ د دولس خبرې جندار او بصری دي پای کې لولنی خبر دادا چې کله حضور صلی الله علیه وسلم کله د نبوت خبر وکړه او کله هغه خلکو د ژوندۍ بدلوله، نو د کافرانو د ټول نه لولنه دغه چون هغه دا چې دوی شکایت وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترته. او تاسو په تیر سبق کې هم دا خبره جندا کړو چې اکثر لکه خلکو چې دینی خبر ساده چاله تکلیفي کنه ټول نه لولنه هر به خلک جندا هغه شکایت استعمالي چې هغه خلکو پلار بوله خبر کو ورور بوله خبر کو تر بوله خبر کو هغه به سجوړ لو باسي هغه نه بعد بیا نور سره بګورو. دا د دین او کم خلک چې په دین په کار باندې خفقيږي دا دا مختلف قسم حربي استعمالي پایږي لټون لاولنه حرب دادا چې دو شکایت وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چونکه والد صاحب خداګي نو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر ابو طالب صاحب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مربي او تربيت کوونکو نو داخله چې انده ابو طالب صاحب سره او مختلف موقعو کې رالل یو پیره خو چرالل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو چې نن هغه دا ابو طالب صاحب واپس کړو بیا دې صحابه کرامو چې لاول خدای وکړه چې دوی یو پیر رالل بلی پیر رالل چې وای نه منل کنه پیغمبر علیه السلام او دې خلکو هم د ابو طالب صاحب دوله سدسي پوره توجه ورنه کړله. نو دویم نمبر کار هغه دا وکړه کنه چې دوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له دمکی ورکړه او دمکیانی شروع کړلې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته او ابو طالب صاحب ته ابو طالب صاحب ته وی چې ته خپل دغه غم وکړه خپل وراره غم وکړه کته د خپل وراره غم نشي کولای او ته د خپل وراره چې نن دا تاسو نشي کولای نو دې ګوره زمونږ په علاقه کې زمونږ په معاشره کې ډیر زیات تکلیفونه پیدا کړی دي او ډیر زیات خبرې اترې او پلاری د ژوند جدا کړو زوی د پلان نه جدا کړل امون دا نشو برداشت کولای کته د غم نشي کولای د غم وکړو هم وسو سره کارو چې دنیا با بیا به مونږ ته حیران ګوري او دنیا به مونږه حیران کو چې هر د خپل وراره سره د یتیم سره د سلوک چیندا وکړو. نو حضرت ابو طالب صاحب چې نو هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې زما وراره په ما باندې دومره بوج ما چوا دومره بوج په ما باندې اچوا کم چې زه برداشت کولای شم او 15 سرداران د ابو طالب صاحب په سینې دا راغلو د کم چې غټ خلکو د هغه زمانه نو دا راغلو په جرګه باندې او چې لکه د پښتو په معاشره کې وځ دا خبره لګ د شوی د خودي مشران ته پته چې په قابل کې کوم خبره باندې کېدل کنه نو خلکو بس جرګه وکړه او په جرګه کې بیا د کلی چې کم غټ خلک وو او د سي دیندار خلک وو هغه به خلکو له ځان سره چیندا جرګې لګول خلکو به هغه جرګې چیندا به خیال ساتو او غټ مرګونه به غټ خبرې به هغه به دا چیندا به ختموري د جرګې په ذریعہ سره نو دغه شان 25 کسانو جرګه هغه راغله په ابو طالب سے پسې او ابو طالب سے ته دا عرض کو چې تر خپل وراره چې نو دا قرار کا ابو طالب سے خپل وراره ته وې چې ته په ما باندې دومره بوج اچوا چې څومره زبرداشت کولای شم او زما دغه نه بوج په ما باندې زیات ما جو زما ده نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي یا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري اے زماترا کدا خلق زما په دې خیلاس کې نور کیږي او زما به غس لاس کې چلنه دا سپوږمۍ کیږي على ان اترك هذا الامر پدې شرط باندې چې رزه د خپل کار پرېدم حتى يظهره الله تر دې پورې چې الله پاک خو یا دا غالب کی او اهلی فی ما ترکتو یا دا کنه چې زه دا پرېدم مطلب دا کنه چې لکه دو کارونه چني شي کنه نو کدو زما په دې یو لاس کې سپوږمۍ کیږي او بل لاس کې زما نور کیږي کنه خو دې خپل خبر نه راو دوه خبرې دي یو خبره ده چې یا خو زه د خپل مهنت کوشش وکوم د دې ساعت پورې چې زما د دین چیندا پټول دودونو باندې غالب شي ویم د دې دا پورې بزه کوشش کوم چې ځان مړ کم او زه سو پورې بدی مهنت کې بدی کوشش کې چې زه مړ شوی نه ما نو زه بنقلاری کوم دلیل او زما تر کپتا باندې زما دا دغه بوج کیږي جو بلار سم د دې زینا پرون او دې سبق بیا ماته اوسه د ابو طالب صاحب هغه اشعار کوم چې هغه د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک ویلو عامه تصویر وکړه چې ابو طالب صاحب هغه دا خبري واورېدلې نو پاږي کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خبرو د وجنه جرأت پیدا شو او ابو طالب صاحب وې چې زما وراره تسکه کوا
او زه پوری چې زه ژوندې ما نو دا خلک ته هیڅ تکلیف نشي در رسوله هم دغه وجوه چې په کم کال باندې حضرت ابو طالب صاحب چې د دنیا نه تلو اده وفات شو نه هغه کال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوم ورکړو عام الحزن ان شاء الله انده سبقونو کې به یو سبق زموږ د عام الحزن په اړه کې دي چې په دغه کال باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کم خبر راغلی وي نیو پاږي کې داوا دریم د دین د رکاوهلو د پاره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مهنت کمزوري کول او د ختمولو د پاره کافرانو چې کم دغه کو نو پای کې دریم نمبرو هغه د دروغ الزامات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې لګول خلکو او د دروغ الزامات په لګول یو الزام په پیدا لګو قران مجید کې الله فرمایي یا ایها الذی قل یا قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون و اے کس چې په باندې قران مجید نشه ته خولې ونی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته به تلې ونی او قران مجید کې الله و یقولون انه لمجنون دي کافرانو به وی چې دا پیغمبر دا خولې ونه لري الله پاک د دې خبرې جواب په قران مجید کې ذکر کو قسم په الله پاک کړو جنون والقلم وما يسطرون زمانه په قلم باندې قسمی او زمانه په هغه سل باندې قسمی چې صدا قلم لګي ما انت بنعمت ربک بمجنون ته خپل رب نعمت سره سلی ونه خو نه یو الزام دا ولګو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې دا خو لیونه لري بل الزام الله پاک قرآن مجید فرمایي قال الكافرون هذا ساحر كذاب کافرانو به دا خو ساحر دی او د ساحر سره سره غټ دروغجن دی غټه غلطه خبرې کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه الله پاک دا تهمت هم لري کو کله کله به وی چیرې دې دا کوم کتاب پېښ کوي کنه دا خو اساطیر الاولین دا خو د پخوانی خلقو قصې دي کله به وی چې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا کوم قرآن پېښ کوي دا خو د ځان نه پېښ کوي او دا یو خبره او بل خبره دوی به دا خبره جندا کوله خو د دې خبرو باوجود چې کافران هغه دومره کوشش کوي په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې تهمت لګو په صحابه کرام باندې تهمتونه لګول خو هغه د دین نه وانه وړدل تعلیم به موږ ته ده سبق به موږ ته ده کوم باندې څوک هر قسم تهمت لګي کوم باندې څوک هر قسم بوتان لګي او چې زمونږ نیت د الله پاک د دین د احیای د الله پاک د دین د ژوند کولو من برچا په خبرو باندې کته کیږي کمزوري کیږي ان شاء الله بل دا چې هغه په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پورې استهزاء کوله سلورم نمبر چیرې د دین د ختمولو لپاره به مختلف کوششونه کول تاسو سمای په 12 خبرو کې هغه مګر بندو یو پای کې سلورم نمبر دا چې دوی په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پورې به استهزاء کوله مذاق به پوری کوو ټوکې به پوری کولې دا شان په صحابه کرام پوری به ټوکې کولې او دوی به وی اها من الله علیهم من بیننا الکه دا خلق ته کوم چې الله پاک احسان کړی زموږ په مېز کې تاسو وایي چې دا ډېر زیات خیسته خلق دی ډېر ښه خلق دی نو دوی سره خو د خوراک د لپاره روټي نشته د دوی خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اړه هم دا خبره کوله مالی هذا الرسول یاکل الطعام ويمشي في الاسواق ودا څنګه پیغمبر دی د خو روټي هم کړو په بازارونو کې هم ګرځي او دا مختلف قسم خبرې به خلکو ته کولې الله پاک د صحابه کرامو په باره کې چې بدو کم استهزاء کوله کم ټوکې به کوله الله پاک فرمایي و اذا مروا بهم يتغامزون کله چې بدو مسلمانان به تیرېدل کنه دوی به بل دستر کې کوله او دې به لګمون په پښتو کو خبره کو کنه دته ګوره او دا خبره به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر چې دا به کوله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خانه کعبه کې چې په بیت الله شریف نه به طواف کو دا کافران بناسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مختلف قسم خبره کوله کله به یو تهمت کله بل تهمت کله یو خبره کله بل خبره یو بیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې نه هغه ورته فرمایل یا معاشر القریش اما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح چې زما دې په هغه ذات باندې قسم دې چا په قبضه کې چې زما ساره کنه تاسو له ما د ذبح حکم ماته شوی دي تاسو په ټول ذبح کوم او دغه جو بیا اوښوله په دغه کې په جنگ بدر کې اکثر کسانو په ایمان نه وړو چا چې ایمان نه وړو چې ټول 70 کسان پای کې هغه مردار شول چې پای کې تک پوره شو هغه کسانو کوم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ټوکې کولې استهزاء کوله او دا الله پاک په خپل باندې هغه درکړل او الله پاک فرمایلی قرآن مجید کې انا کفیناک المستهزئین کم کسان چې هغه ټوکې کوي په دین پورې کم کسان چې صحابه کرام ورټوګه کولې منګ داګي د پاره جندا کافی شول او منګ داګي د پاره جننه دا منګ په خپل باندې ختم کړ دا الله پاک په تور د تسلی باندې جننه هغه به دا خبر کوله بل دا چې هغه به خلکو ته دا دعوت ورکو پنځم نمبر چې کله قران مجید ویلېږي او کله چې دنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبرې کوي نو په هغه په وخت کې تاسو چې دا شور کوي دا هغه خبره چې دا ما وړي
او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې وکړه مونږ کو ناغو به سیټیانی واهله الله پاک فرمای وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه چې دوبا کله بیت الله شریف خواته جندا مونږونه به صحابه کرام کول دوبا لا سونه پړه کول با چغه به واهله او د دې لپاره به د لا سونه واهل چغه به واهله چې داخله ته قرآن مجید ته وکی نګدي زګه هغه ته دا پته وا چې چا په ذهن کې د چا په غوګونو باندې چې دا کلام ووري هغه چې نه دا بیا اسنه پاتې کیږي زګه د قرآن مجید هغه خپل الله پاک پایږي او تاثیر کې خود لري چې هغه څوک اوري دومره هغه جندا مزور کوي نو دوبا دي کافرانو بوي لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون چې تاسو دې قران مجید ته وګ مې کېدی او تاسو په دې کې جنن دا خب لغو خبرې کوي به ګوده خبرې کوي د پاره چې تاسو غالب شي په دې باندې تاسو په دې باندې مونږ په و په دې کې په ونی مې کې په کوم ونی مې صحیح نو دوی دا خبرې به کولې چې تاسو د قرآن مجید ته وګ مګ دی او چې کله قرآن مجید ویل کېږي تاسو چغه وهاي سیټیانی وهاي چې دا نور خلک دې دا خبرې وانه وري او د قرآن مجید په اړه کې باغوي مختلف قسم خبرې وکولې چې دا خو د پخوانی خلکو کې سیدی لکه یو کافر هغه نظر ابن حارث بارک رضی ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغیر علم چې په دې خلکو کې بعض خلک دي چې دغه نظر ابن حارث او دې مطلب دا قیصر او د کسرا خارون دا ځین بیناول راوړلې او چې کله به یو کس نه هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باغ ته دعوت ورکو پیغمبر سلام سره خبره وکړه د اسلام مبارک او د دین مبارک به سره خبره وکړه د براغه او د بوله بیا دا خبرې ورته کولی او به ورته کسی پیش کولی چې د پیغمبر ته دا پوخانی د قوم عاد او د قوم سمود خبرې کوي پر دواغه به یا بنئ راشه د دې زمانه د خلکو د بادشاہانو قصې ووري دایي خبرې ووري او مختلف قسم پروپاګاندا به چې کیندا به کولې یو وینځي د دې لپاره کتلی و چې چا سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملاقات وکړو دا هغه وینځل چې نن دا روپې به ورکولې چې تلاړ شو دوی د غاری بجانی و دوی ته دا خبره اترې کوه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبره به دوی باندې اثر ونه کی دا کافرانو مختلف حربي وي یو شپږم نمبر داغي دا و چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه به ما فوق العادت څه چې کم دي داغي مطالبه به کوله او کله به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مختلف قسم خبرې به کولې په دې کې بیا په یو کې چې نه کنه په یو نمبر کې بیا یو غنټه خبر اتره چې دا کیږي خو تاسو صرف دا ایزده کوي نو بیا ان شاء الله چې تاسو نه مطالعه کوئ نو په یو کې ډیر شي خبرې دي نو کله به دوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی ته ځان ته الله پیغمبر وې ته دې یو کنه چې موږ په دې مکه مکرمه کې ډیر زیات تنگ یو او دې مکه مکرمه کې لکه دغه هم نشته دا غرونه دي خو لکه دا غرونه چې نن دا لکه شړلی نو ته خو دې څه وکړه کنه چې تخپل الله ته وای چې دا غرونه نه دي دا لګ لري کی او څنګه چې په طائف کې لکه سرسبز او شادابیلا د قشانتي په دې مکه مکرمه کې دي سرسبزي راشي او پای کې لکه دا منګه چې څو واړو امنګ په دې مکه مکرمه کې انده پیدا کو کله به وي چې لکه موږ د فرشتي وخه او یو خو پکې دا وي نو زمازه نو وته هغه دا خبر وکړه عتبه زما خیال عتبه غزو زمانو هیر شو هغه پکې دا خبر وکړه چې کته د څه وکی کنه چې ته دغه وکي دا یو دغه وکي وقالو لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا یو بګی دا وکړه چې موږ په تاسو باندې ایمان وړو کنه چې د پدې ځمکه کې موږ چيني پیدا کی ځکه مکه مکرمه چې نن د زرخیز ځمکه نه ده بنجر ځمکه په دې کې وبنيشته نیو خدای دې ځمکه نه موږ چيني راو او یو بګی دا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا چې تا خو یو موږ د اسمان جندار ارتاو کا او یو بګی دا خبر وکړه کته دې څوګي کنه د اسمان ته وکیږي اسمان ته پړوي ولګي بیا اسمان ته وکیږي بیا دا غزګی نه ته وې چې رما باندې خلک دار اعتراضات کوي ستا په جلب کې جندا سلور فرشتي راشي او هغه دا خبره وکي چې دا زمونږ د طرف نه پیغمبر دی او دې چې دا مونږ را لېګل پیغمبر دغه پیغمبر را لېګل لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا من السماء چې موږ بیا هم پتا باندې جندا ایمان بنراو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته په دې خبر باندې چې تکلیف ورسېدو خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق مبارک هغه دې شو کنه چې کله دغه کافر زمانه اسلام زین نو وته دا ام سلمہ اورورو د ام سلمہ رضی الله عنها دا غي اورورو مس ګورم نو دا ریکارډینګ بیا ټول دغه شي به ان شاء الله آینده کلاس پتا اوس ځاګنو نو دغه د ام سلمہ رضی الله اورورو او د فتح مکی په موقع باندې د چین دا اسلام راوړو
او پیغمبر علیه الصلاه والسلام د دې اسلام قبول کو او دا ټول خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه هیر کړل کنه دې خبره شو چاته وکی چیرې ته ما دا پیش کې دا دل پیش کې دا پیش کې خو دون خبره او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چانه وکړي چیرې ته بر اسمان ته وکی بیا به صدر فرشتي راشي او هغه دا تصدیق وکي بیا دې هم نه منم دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا ډیر زیات تکلیف دی خبره ورسو خو بیا پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه معاف کړو بل اوم نمبر خبره دا وا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دوی چې دا سودابازي وکړه سودابازي دي وکړه کنه الله پاک قرآن کې فرمایي ودو لو تدهنوا فيدهنون چې دو مداهنت فی دین وکي مطلب سستی لکه دو په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی وی ته زمونږ دی خدایانو نقل اړيږي د دې ته بدرت وېګنه نو ته دې مګ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الله پاک فرمایي چې تاسو دي کافرانو ته د دې بوتان ته بدرت مو وایي فیسب الله عدوا کنه دو به الله پاک ته کنسل وکي او دو دا ډیلینګ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دا سودابازي وکړه چې لکه ته دې کوا چې یو کال به ته زمونږ د خدایانو عبادت کې او بل کال به موږ سره د خدایانو عبادت کوو جدا شر شي ته دا بخلا شي ځکه ته موږ نه منې موږ ته نه مونږ دا غټول دی وای مې ردی ودی نه دا ته دې کوو چې یو کال به زمونږ عبادت موږ بس د خدای عبادت کوو بل کال به ته زمونږ د خدای عبادت یو پر خدایانو ته بدرت نه وای دا مداهنت فی دین الله پاک ته قبول نو الله پاک دې بارے کې ټول سورۃ نازل کو قل یا ایها الکافرون اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم تری کافرانو ته وایا چې اے کافرانو لا اعبد ما تعبدون د کم خدایانو د کم سيزونو چې تاسو عبادت کوئ دا غي څه چرته مې عبادت نکوم ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسو چې د چا باندې تاسو هغه عبادت هم نه کوئ لکم دینکم ولی دین چې زما دین دی او تاسو د پاره تاسو دین دی دا موږ نه قبلو نو دا سودابازی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره وکړه چیرې دا به موږ کو کې دې په دې باندې دا دعوت دا ختم شي او حضور صلی الله علیه وسلم دا خبر نه خپل نه وړي د انبیای کرامو د صحابه کرامو داغي د ټولو نه غټه ذمہواری هغه دا وکنه چې دین په خپل اصلي حالت کې خلکو ته پیش کړي او څومره صحابه کرام چې دي څومره انبیای کرام چې دي کنه هغه دین چې دا په خپل اصلي شکل باندې خلکو ته پیش کړل او بیا په هغه اصلي حالت کې هغه بل ته رسول او په هغه اصلي حالت کې په خپل دین باندې عمل کړي نن سبا چې د امت د کمزوري هغه غټ یو سبب دار او په دې وجه باندې د يهودو علما هغه بدنام شوي ځکه چې د يهودو علما کرام چې کوم نه هغه د خلکو دا غوښتل نن سبا عمر سره غواړي چې دین زما د خواهش مطابق شي او د نن سبا زمانه کې خلکو دا خبر رو باسي دا چې اجتهاد دې کنه دا دی علماو دی مولانا باندې اجتهاد دروازه جندا بند کړی دا او هر څړی چې نن دا د اجتهاد هغه لایق دی او د اجتهاد په مطلب منسوخ نه پوهیږي چې دا اجتهاد وایي ستا اجتهاد په کوم خبرو کې کیږي اجتهاد به سوق کوي اجتهاد به څنګه کوي او د اجتهاد لپاره د کم خبرو چې نن د ضرورت ده په دې باندې څنګه نه پوها او هر یو سړی چې نن هغه نن سبا مجتهد ده خدا اجتهاد په هغه خبرو کې دوی کنه کم چې په نفس باندې ګرانی کوم خبره چې دوی په نفس باندې اسانه پایږي څوک اجتهاد نه کوي او اسوم صحیح دین ده او په دې وجه باندې ما تاسو وی چې دا د علما د يهودو چې کوم کنه په دې باندې بدنام شول په دې باندې هغه الله پاک دا وو بدی په قرآن مجید کې ذکر کړی دا یا ایه الذین آمنو ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل د خلکو مالونه به په دروغه باندې خړل په باطل طریقه باندې به خړل چې لکه چا به لکه سکارو کو غنا د بیر د ما غلام مسله تر 200 روپۍ در کومه سبق وکا او یو دا خو سي خبره ده دا خو د سي موږ په پښتو کو خپل به ولو پورته کولې نه دا نه د پکا د صحابه کرامو کوشش دا او د دیو جنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خدا سره ډیر زګران نو چې لکه دومره خون خرابه کیږي او دومره دای کیږي یو کال به موږ تاسو د خدای عبادت کوو یو کال به تاسو موږ د خدای عبادت کوو دا خبره به منو نه دسی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ونه کړه او الله پاک چې نه دامن کړی دی خبره نه ځکه وی چې دین په کم اصلي شکل کې دا په هغه اصلي شکل کې تبل تر رسنو علو به فائدہ کیږي او چې کم دین په موږ د ځانو جوړو هغه به نوی خبره جندار او باسو خلک وای ویره په هر شي کې د زمانه په اعتبار سره جدت کیږي نو په دې دین کې به هم جدت کوو نه دین خو زمونږ زوړ پکار دی کم چې د حضور صلی الله علیه وسلم د زمانی دین دی کم چې د حضور صلی الله علیه وسلم هغه دغه دین دی بعضی کسان چې نه هغه په یو مسله کې ویره وای دا هم د حدیث نه ثابت دي کنه نو کوم خبره کې چې د تکلیف کنه هغه د حدیث نه ثابت دی
خو چې کوم د خواهش مطابق کنه نو دی ولګه د پلانکی امام نه ثابت دی او د پلانکی امام نه ثابت دی او د پلانکی امام نه ثابت دی دا نه پکار منګه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دین باندې به عمل کو ها ته خپل باندې پوېږي خبره ده ته خپل باندې نه پوېږي ته په یو دسي کس په ځین دا ور پسې کېږي چې ستا په یقیني چیرې د ما په غلط لار باندې شرانونه او د ما نور ټول پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی خدایګي مطلب باندې دای په فهم باندې هغه موږ نه پوېږو دیو جنا علم چې کنه دا موږ ته دا لار خي چې په کم طریقه باندې موږ په دې حالت کې موږ ته پېښ ول په دې کې موږ په کم خبره باندې دا به عمل کوو نن سبا جدت چې کنه دا د خلکو یو لوی دغه چې هر شي سیندا اسلام زمونږ خبره چې نه دا د اسلام مطابق ده ځان د اسلام نه مطابق کوي او دا اسلام د ځان مطابق کوي چې زه په دې کوم خبره باندې هم کنه او د شیطان چل له چیرې موږ په خپل خبره باندې کزه هر څه کار کوم کنه او ما مطمئن کې په دې باندې چیرې ته په دې باندې مطمئن وسره کار دې غوړه خروان کړل ځکه چې کله سو پر استا په دې کې دا خبره چې ما دا کار خره ته مخ کې باغې د خوادي کوشش نه کوي ځکه استاد کې دا خبره شیطان ټول چې دا کار دې خره پوهې نو سړی په خپل نه پوهېږي په کار دا چې د نور خلکو نه د پوسو کې چې دا کار مې صحیح دی که غلط دی نو دا و خبرې شوې اتم نمبر خبره هغه دا و چې هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بازاري زبان به استعمالو کنزل منزل به کول او کله به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کنزل کول بد ردی به ویلې او دغه ته به ملائکه ته جندا به کنزل کول پدې او کله چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مانځه ته ودرو دوه کنزل شروع کړل خبره اترې به شروع کړې نه الله پاک قرآن مجید کې آیت نازل کو ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا چې نن ډېر زیات په زور باندې سبق وایا تلاوت کوا چې لکه خلک ووري ته د تکلیف درونه رسي تا د کنزل ویل شروع نگی دغه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لار باندې دوه کنزل ویل کول د دې لپاره چې پیغمبر اسلام ته تکلیف ورسي ا خپل خبره نقل شي او د ملائکه ته به کنزل کول قران مجید ته به کنزل کول او یو صدا او بل صدا الله پاک دی بارک فرمایل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم چې دې کسان ته تاسو ته کنزلونه کوي دوه تاسو ته کنزل کوي خو تاسو ورته ونه کوي کتا سو دوی ته بدرت وای کتا سو دوی ته غلطي خبرې کوي دوی بس تاسو ته خدایانو مطابق زنده غلط خبرې کوي بل اتم نمبر کار دا وګو کنه نهم نمبر چې دوی د يهودو سره رابطه وکړه په دغه زمانه کې يهوديانو او دغه يهوديان چې نه هغه اهل کتابو او دوته د دوغه خپل باندې امیین او د مکه مکرمه خلک چې کوم د امیین او ته دونه خبرو اترو پته نه خو د مدینه منوره کې يهوديان به اوسېدل اهل کتاب اوسېدل د دوسه مشران چې نن دا لاړل باغی بسې او او ته وی چې ته موږ ته صدیسه خبري وخیا چې باغی باندې موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا موږ چپ کو او د دې خپل خبرې نه واوړي او د دین دا مهنت د دین دا کار چې نن دا پری ناغي ورته ویل مشهور خبره ده مشهور واقعه ده چې تاسو د نن دریو خبرو په اړه کې تاسو وګورئ کدرې وانه صحیح کړي پوښښ چې پیغمبر نه لري کدرې وانه غلط کړي پوښښ چې پیغمبر نه لري او کڅ صحیح کړي او صحیح غلط کړي جو بیا بدل الله پاک پیغمبري ناغي درې خبرې تاسو ته وکړو دا اصحاب کهف په اړه کې تاسو کوي د ذوالقرنین په اړه کې تاسو کوي د روح متعلق ته تاسو کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته سبب جواب درکم ان شاء الله تهیر شول پنځل ورځې بعد وی رااله او نه آیت نازل شو ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله د سیس مبارک ته دمو ای سبب کوم مگر ان شاء الله جندا وسروا او سوره کهف کې الله پاک د غدری خبرې ذکر کړلې یو د اصحاب کهف واقعا یو د ذوالقرنین واقعا دای مکمل په تفصیل سره ذکر کړه او درېمه خبره ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي دی بارے کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا الله تعالی طرف حکم دی لسم نمبر خبر ندو په د يهود سره به دوه دینه لپاره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین نه مهنت کړم کی خو په دې طریقه کې هم ناکام نشول لسم نمبر هغه لالچ پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نور کو او د دې لالچ لپاره په مشرکانو کې یو مشهور کسو عتبه ابن ربيعه چې دا ډیر سمجھدار سره او شاعر مو ډیر هغه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې اے د ترزبیا ما ته خبره سیدل چې تلکه خلق د دین نه اړه او استاد یو مهنت شروع کړه کوشش ته شروع کړه نو کستاره دی مهنت نه مقصود چې دا مال غوښتلی او مال ګټلی نو زمونږ چې څومره هم مال دی کنه د قریشو دا مونږ تل درکو هوته دی خبره نقل ارشه ویم نمبر لالچ والله ورکو وې کستاري ټول مهنت نه مقصود چې کنه دا سرداری نو منګه قریش انده خو د چا مشری په ځان باندې نه مونږ د چا سرداری نه مونږ او کته په دې باندې قلاریږي کنه نو زمنګ د ټول د قریشو منګه ټول چې انده تا د خپل غاړه ګلو او د نور عربو سره چې انده مون خبره ترو کو او دې ته مونږ ته
بیا دریم نمبر کستانه دینه مطلب دای چې ته نکاح کول غواړي نو په دې عربو کې په دې قریشو کې د ټول نه خیسته زنانه چې پتا چا چې پچا باندې تا وګته کې خودله چې دا ماته په نکاح باندې کوي نو دا پتا ته په نکاح کو استانه به موږ اسوم نه غواړو پدې کې خو ته دې خپل خبره نه خلاص پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ته خپل خبره تا ختم کړله یا ما ختم کړله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سوره حمیم سجده آیاتونه شروع کړل حمیم تنزيل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی د خپل بقره باندې سره ډېر لګولو او ریدوي فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود چې دې تر اورسدو او بډاری کراغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل مبارک باندې لاس کې خودو چې د ترزویا تعالی زده رشتہ داري وسیله در کومه او د خپل ولی وسیله در کومه د خدای خاطر وکړو نور مخکې سونه وي او کنه موږ به هلاک بشو تباہ برباد بشو او نور خبري ونه کړې د چې کړه وروته دا مخ حالات انده بدلو او جهل او نور کافرانه ورته بهر ولاړو پر دې کسو خبره جننده دغه کړله وای منل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې د خلکو ته دی ودبوي چې لکه د خونه ساحر دی نه کاهین دی نه شاعر دی او د هیڅ لالچ نشته پرې باندې او تاسو زبرېږي خیر دی کنه خیر پدې کې چې تاسو ځل نه خلار شي ک نور کافرانو او نور غو د قریشو نه بهر خلکو د عربو نه بهر خلکو د سره چل وکړو جوخه کوونه کو جو کده وګټه جو موږ هم د قبيله خلک یو زمونږ د مشري زمونږ مشري خلکو په دا باندې ډیر بدرد وي او دی دا بل یو رسم نمبر خبره اغي دا و چې دو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا دمکیان ورکړل او د دمکیانو سره سره په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې جسمانی تشدد وکړو او په صحابه کرامو باندې هم دا جدا خبره په صحابه کرامو هغه په یو ثابت خبره اتر سره شروع کی ډیر زیات وخت په ولګي او جسمانی تشدد په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو پیرا په حرم شریف کې هغه منځ کو او ابو جهل او نور کافران چې دا ناسو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سجدي لاړو او په دغه ځای کې یو اوخ چې دا حلال شو او ابو جهل وی چې څوک بدسي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دا د اوخ دا لره چې دا وکړي ټول کافرانو کې یو کافر عقبه ابن ابي معيط مکه یو ځای کې ذکر شو ناغه عقبه ابن ابي معيط د بدبخت چې دا پاسیدو او دا اوخ چې تازه حلال شو لکه په دې قرباني کې چې ان شاء الله خدای دې راولي تاسو ته پته ولګي کنه چې اکثر د الکان هغه دې تخت ولر رحماني پاک نه کیږي ها نو د لري هغه سخاواله هغه هر چاته چې دا معلومي اقص قالره اغي راواغستو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې کله سیدی لاړو هغه باندې راوچو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اوخدا لري دا غدرونوالي د وجینا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نشو پاسه دي بل چې پیغمبر دی ونه پاسه کسه پاسه ما او د جمعات پر ټول غنده بشي او ډېر انتظار پیغمبر سلام کو څوک د سران الله چا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې باغ وخت کې داغي سلور 15 کال عمر او په خپل وړو لاسونه باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه هغه لره چې انده لري او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بجړا شو چې دا خلک کولی ته دونه تکلیف در رسي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام می معلوم الله پاک با اسانی براولي او دا دي خلک ته چې دنه پويږي او دا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام بدا تشدد برداشت کوم د ټول نه ابو لهب نه ابو لهب څنګه چې ابو لهب د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام لپاره تیر کا سبق موږ ویلو طارق ابن عبد الله محاربي او صحابي دی دوی چې زړه مجاز په بازار کې روانو یو کس مخ کې روان دی بل په شاته روان دی مخ کس یو خبره کوي شاته کس هغه پکانو باندې ولي مخ کس وای قولوا لا اله الا الله تفلحون دې عقل کو تاسو وای تاسو لا اله الا تاسو به کامیاب شي شاته کس پس ابو لهب ترې دی روان دی پس او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په کانو باندې ولي خلکو دالې ونه دی د مجنون دی دا خبره چته ونه مني کړه به تاسو باندې بغلط اثر وشي دغه شان د دې خزوه ام جمیل دا غینمو ام جمیل خپل نوم ارواو ام جمیل باندې دا مشهور و نه اگي دا وکړه چې کله پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام تلو په لار باندې نو دی به لرګي به راوړل او غنی به راټولولې او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته جننده په لار باندې ورته به او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تکلیف او په لار په تلو باندې ادا او باغی باندې جننده به خوشاله دله داغي ذکر الله پاک په قران مجید کې وکړو تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب چې دا خزه هغه لرګورون کوله لرګي دغه چې لرګي به وړل داغي نه به دغه راټول غني به راټولولې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته جننده به اچولې
او د چې کله دې ته پته ولګی چې زما د خوان په باره کې الله پاک صورت نازل کړي د ډیر په قهر باندې را لاله او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه ناسو او دی وی چې ستاغ ملګری کم ځای دی نو حضرت ابوبکر صدیق تو فرمایل چې کم ملګری ناغورتی مزممن عصینا مزمم دغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محمد نومو محمد معنی دا تعریف کړل شوی نو دې د دشمنی د وجینا او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بدر د وجینا مزمم پیغمبر اسلام ته وي چې مزممن عصینا دا خو مزمم دی د ذلت او مزمت بیان کړی شوی دی د موږ نافرمانی کړی دا و امره ابینا او د دې کم کار راغی نه موږ دا کړی دی انکار کړی دی و دینه اقلق علینا و دینه قلینا او د دې نه موږ انکار کړی دی د سره موږ دشمنی کړی دا چې شو کده ما ولیدون نو زولا دا سر ولا ز ماتومه چې د سره د دنیا نه ختم کم او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې الله پاک پردہ را چولیوا او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ونه لیدو ابو بکر صدیق سره وانه سو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله پاک محفوظ کو او نه نو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د جسمانی تشدد او تکلیفونو ډیر زیات نه دار رسیدلو سو ان شاء الله طائف واقع کې جندا ورشي دولسم نمبر خبره هغه دا چې د مسلمانانو هغه تعقب وکړو او د مسلمانانو په دا اعلانونه وکړل او دا داوی خلاف پروپاګاندا شروع کړلې چې دوی کم ځای ته هم ځي کنه نو دا نه چې आवाज دوی په مکه مکرمه کې دا خبره وکړي خو د دین علاوه چې دوی د مکې نه چرته هم لاړل دوی هم پریدونو او د دې مسلمانانو خلاف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلاف مختلف قسم پروپاګاندا شروع کړي چې پای کې ورستو بیا خبره اتر چنده راځي چې داغي په وجه باندې پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحابه کرام ولېګل حبشه ته چې تاسو چې د حبشه ته جنده هجرت وکړو هغه الدغه مختلف پروپاګاندا کړي وي अब ان شاء الله آینده سبق بیا بیان کو پنځه خبرې چې نه هغه مکی مکرمه په ژوندۍ کې یو هجرت حبشه چې کله دوه حبشه ته لاړل بیا یو غاټي کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحابه کرام هغه سره سوشل بایکاټ کړو شیخ ابي طالب آی کې یو کال حامل الحزن او بیا معراج او بیا د مدینه منورې د خلکو راتلل مکی مکرمه ته ان شاء الله آینده سبقونه کې بیا بیانېږي ها یو